اختیار زما دی، خزانی زما دی، معیشت، معاش، مادیات، زرعیات زما دی، اوبه زما دی، چې څه دی هغه زما اختیار کی دی. نو اډر به زما چلیږي. د موسی مقابله کې هغه خپل اډر چلوي انا ربکم الاعلى. نو د نبی علیہ السلام مقابله کې چې کم فرعون او کم یو بادشاہ هغه خپل اډر چلی نو هغه د وخت فرعون نه، هغه چې کمدنو د وخت فرعون نه. نو دا یو چیز دی فرعونیت. لن مطلب د نبوت او د نبی د تعلیماتو او د قرآن او د اسلام مقابله کې او د قرآنی او آسمانی حکومت مقابله کې د قرآنی او د آسمانی حکومت مقابله کې د بادشاہ حکم یا د مخلوق حکم په زور باندې او یا د مال په لالچ باندې هغه په خلقو ضروری کول، دا فرعونیت ته، دا فرعونیت ته. دا د نبوت یو دشمنان دي. لکه اوسنی دور کې امریکوي برطانیوي چې هغه چې کمدنو خپل غلط نظام کاغذ کمدنو سرمایدارانه نظام دی، سرمایدارانه نظام دی، کپیټالیزم په خلکو باندې په زور نافذ کوي او نافذ کړی دی. یا چې کمدنو ډیموکراسي ده هغه په خلکو باندې په زور نافذ کوي، جمهوریت په زور باندې نافذ کوي. هغه د اسلام په مقابله کې مستقل نظام نه، هغه چې کمدنو ځان له خپل ارث لري، حدود لري، تعزیرات لري، ارث لري. د اسلام په مقابله کې نو چې څوک نه مني نو پاغه بمباری کوي، په زور یې نافذ کوي پی. او چې څوک یې ومني هغه له IMF نه قرضې ورکي یا چې کمدنو سره تعاونونه وکي، دا خبره بیا درنۍ. نو مادیات راړي، دا د وخت فرای نه وي. دویم د پیغمبر مقابله کې او د نبوت مقابله کې دجالیت راځي. دجالیت راځي. دجالیت څه ته وایي؟ یو غټ دجال دی. حدیثو کې راغلی دی چې ابا راځي سمندر کې په خپل وخت وګړه خبره ده. زه د دجالیت خبره کوم چې د دجال میشن څه دی او د دجالیت چې د نبوت مقابله کوي. ځکه د حقیقت دجال نمخ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې 10 دجالان برازي. نو معلومه شو چې دا غټ نمخ کې مشتا کنه. نو دجالیت یو مستقل کار دی، لکه فرعونیت یو پروګرامو یو میشنو. فرعونیت یو میشنو یو پروګرامو. نو د موسی علیہ السلام مقابله کې اومو، د یوسف علیہ السلام مقابله کې اومو، د ابراهیم علیہ السلام مقابله کې اومو، دارنګي د نبی علیہ السلام مقابله کې اومو، قیصر او کسرا. نو چې د نبوت आवाज سو کوچتای داغه مقابله کې با فرعونیت راځي. اگه اقبال ویلیو تازہ کیا عصر حاضر نے پھر سے وہ سحر قدیم، گزر نہیں ممکن میں جس میں بیچو بکلیم. تازہ کیا عصر حاضر نے پھر سے وہ سحر قدیم. اوسنی دور د فرعونیت را تازه کو. د فرعون هغه سحر هغه منتر چې هغه کم په خلکو کو د زور او د مادي د خواهشاتو اکه بیا را تازه کو. هغه مقابله چې کړی و نو موسی په نبوت کړی و، په معجزه. د دې مقابله هم په نبوت کیږي. د زور مقابله په زور نه کیږي، د دې مقابله په نبوت کیږي. گزر نہیں ممکن جس میں بیچو بکلیم. پدې کې بغیر د کلیم د موسی علیہ السلام د تعلیماتو نه نشي تیرې دی. مطلب د پیغمبر د تعلیماتو نه بغیر د دې مقابله نشي کولای.